بسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو دوستانو، په دې دور کې تاسو وګورئ څه خلک داسې دي چې د دیوبندیت په نوم باندې هغوی شهرت حاصل کو او د دیوبندیت په دفاع کې یو څو کتابونه ولیکل د دې دپاره چې د خلکو په نظر کې خپل ځان دیوبندي متعارف کی او د خلکو کې هغه مقبول شي. نو هغه هم اقصی وکړله، د خلکو په نظر کې هم ځان مقبول کړو او د دیوبندیت په نامه یې خپل پہچان جوړ کړو. لیکن د الله قدرت وی په دنیا کې ډیر عجایب او غریب به تاسو ووینئ چې هم اق خلک چې د علماء دیوبند طرف ته خپل نسبت کول، نن هغې د علماء دیوبند سره غداری کوي. علماء دیوبند پرېږده چې د دین اسلام او حنفیت سره هغې غداری شروع کړې ده. اصل کې بنیادی مسله دا ده چې زمونږ په دغه معاشره کې نه د چا علمیت ته کتلی کیږي او نه د چا خبرې ته کتلی کیږي. بس یو کس په یو نوم باندې مشهور شو، که هغه ښه باندې مشهور شو، هغه که ډیر بد وي خلک هم په ښوالي باندې یادوي. که یو کس په بدوالي مشهور شي، اگر که دا د زمانې لوی بزرګ او ولی نه وي، خلک د دې ولایت او هغه بزرګي ته نه ګوري، بلکې بس هغه نوم پسې ځي چې خلک دې ته بد وایي، نو موږ به هم ورته بد وایي. دا په معاشره کې شروع شوې ده. بل دویمه خبره دا ده چې زمونږ د یو مشر نجدي سره یو مسله کې اختلاف راغلی چې کلام د باری تعالی دا د انسانانو د خبرې په شانتې نه دی، بلکې د الله رب العالمین کلام او د انسانانو خبرې دا جدا جدا دی. په دې باندې به تفصیلي خبره کومه، لیکن بل وضاحت تاسو واورئ چې دغه نجدیانو د دیوبندیت په نوم باندې شهرت حاصل کو او وس د علماء دیوبند د عقیدې خلاف عقاید په دې امت کې ورخواره کوي او د نجدیت او د تیمیت پرچار کوي او بیا خلکو ته دا وایي. دغه مشر نجدي په جواب کې بیا د دې یو شاګرد دی چې ما پسې پوسټونه وکړل، په هغه پوسټونو کې دومره ساده توپ وکړو، بیا وایي چې مونږ به هغه حنفیت او هغه ماتوریدیت به منو چې کم حنفیت او ماتوریدیت د دیوبندیت لاندې وي. دومره احمقان او دومره د جهالت نه ډکې خبرې. د دیوبندیت سره وجود نه و چې د حنفیت او ماتوریدیت موجود و. دا خو به یو انسان داسې ووایي، دا تاسو مناسب ګڼئ چې یو انسان یو زوی دی د خپل پلار ما تحت نشي، بلکې دا پلار د دې زوی ما تحت وګرځوي. لکه دا پلار ته به ووایي چې پلار ته زه هغه پلار منم چې هغه د خپل زوی خبره مني، کني زه هغه پلار نه منم. په کار خو داسې ده چې دا زوی د پلار خبره ومني. د دیوبندیت مثال دا د اصل نه دی. اصل شیز هغه زمونږ په دغه دین اسلام کې زمونږ دپاره بنیادي شیز هغه قرآن و سنت دی، او بیا قرآن مجید او سنت د صحابه کرامو، د تابعینو، د تبع تابعینو او د اکابرینو په تشریحاتو باندې منل دې ته دین ویل کیږي. او بل دویمه خبره دا هم یاد ولرئ چې دغه خلک یو جهالت نه ډک یو دعوه هم لري چې بای که دغه حنفیت د دیوبندیت لاندې او ما تحت نه وي، نو بیا دغه حنفیت نه بلکې بریلویت پاتې کیږي. دا دومره جاهلان دی، ټول عمر به اردو رسالې کتلی وي، تاریخ نه به خبر نه وي، د علم الکلام د کتابونو نه به خبر نه وي. علم الکلام پرېږده، په درس نظامی کې چې کم هدایه پړاویږي د هغې نه هم دا سادهګان نه دي خبر. لکه څنګه چې د حنفیت نه دیوبندیت لرې شي، نو دا بریلویت پاتې کیږي. دا ستاسو عقل مني؟ ستا د بریلویت او د نجدیت سره وجود نه و چې دغه حنفیت موجود و. دا بریلویت خو وس راغلی د احمد رضا خان بریلوی رحمه الله، دا هغې نه شروع شوې ده او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په کم دور کې تیر شوی دی. تاسو تاریخ وګورئ چې دا د حنفیت دا اصل دی چې د حنفیت نه دیوبندیت لرې کړی شي.
بقول استاسو که دغه دیوبندیت د حنفیت نه لري شي نو بیا بریلویت پاتې کیږي. حنفیت تاسو پیژندل چې حنفیت څه ته وایي؟ د حنفیت امام احمد رضا خان بریلوی رحمه الله نه دی چې ته دیوبندیت لري کې او بیا بریلویت په حنفیت کې پاتې شي. د حنفیت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې هغه وخت کې نه د دیوبندیت وجود نه د بریلویت وجود وو. دویمه خبره حنفیت دې ته نه ویل کیږي چې یو کس درنه د مسلې پوښتنه وکړي او ته د علماء دیوبند کتابونه ته لري کړي نو بیا به درته څوک د بریلیانو د کتابونو نه جواب درکړي. دا ستاسو جهالت دی چې تاسو په عربي کتب باندې نه پوهیږئ ځکه تاسو داسې خبرې کوئ. حنفیت د پاره خپل کتابونه دی، امام محمد رحمه الله کتابونه دی، د امام یوسف رحمه الله دغه شان دی، د علامه مرغینانی رحمه الله هدایه. حنفیت خدا دی. د حنفیت مدار دا نه په دغه واړه ډله بریلویت، پنجپیریت، سیفیت، دیوبندیت په دې باندې د حنفیت معیار نه دی، بلکې مونږ به دیوبندیت هم ګورو که دا دیوبندیت چې په دې دور کې دغه خلک دعوه کوي که دا دیوبندیت د حنفیت په معیار باندې برابر وو مونږ بیا وایو چې او دغه دیوبندیت زمونږ د مشرانو دیوبندیت ده. که چرته دا اوسنی دا دیوبندیت د حنفیت په معیار باندې برابر نو دا بیا دیوبندیت نه دی بلکې دا بیا نجدیت او تیمیت دی. دویم د دیوبندیت معیار دا اوسنی دور دغه نجدیت دا بالکل نه دی، بلکې دغه اوسنی دیوبندیت دا به مونږ تلو د خپل اکابرینو په دیوبندیت باندې. که چرته دا اوسنی دیوبندیان زمونږ د اکابرین د شیخ الهند رحمه الله، د قاسم نانوتوی رحمه الله، د حسین احمد مدنی رحمه الله، دغه شانتی د نانوتوی صاحب، د کشمیری صاحب رضی الله عنه غوندې کې اشخاص په معیار د اوسنی دیوبندیت برابر وو دا به مونږ قبلو. او که چرته نوم د دیوبندیت او بیا کار د نجدیت کیږي دا به هرگز مونږ نه قبلو. نو د دې ټولو خبرو نچوړو خلاصه دا شو چې اصل زمونږ دپاره دیوبندیت دی، ماتوریدیت اصل دی. اوس دغه ماتوریدیت او د حنفیت وضاحت دا مونږ ته چا کړې ده؟ دا مونږ ته اکابرین علماء دیوبند کړې دي. مونږ به منو هغه تشریح او وضاحت چې د حنفیت او د ماتوریدیت وضاحت علماء دیوبند کړې وي مونږ به هغه منو، نه کې نجدیت مونږ ته د حنفیت تعبیر وکړي هغه مونږ نه منو. لکه مثال په طور باندې تاسو وګورئ، زه وایم چې دا خلک نجدیان دي، تاسو یې نه، دا په دې باندې الزام دی. بل دغه ساده ګول وایي په خپل پوسټ کې ویلو چې زه اول دیوبندي یم او بیا زه حنفی او ماتوریدی یم. ساده ګوله تاسو به اصل کې دیوبندیان یې، خو مونږ اول نه محمدیان یو، بیا پسې مونږه حنفیان یو، بیا پسې مونږه ماتوریدیان یو، بیا پسې مونږه دیوبندیان یو او بیا پسې مونږه حقانیان یو. پوهیږئ اصل شیز داسې ده چې اول تاسو وګورئ دا دومره سادهګان دي، دومره ساده خلک دي چې دیو دا هم نه پیژني چې اصل او فرع کې څه فرق وي. اصل چې کله علماء دیوبند تاسو وګورئ هغه علماء دیوبند هم رجوع کوي په مسائلو کې حنفیت طرف ته. هغه علماء دیوبند تاسو وګورئ هغه هم رجوع کوي په عقایدو کې ماتوریدیت طرف ته. په فقه کې زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه دا زمونږ امام دی. نو اول مونږ حنفیان یو. دویم نمبر زمونږ د عقایدو امام الهدا ابو المنصور الماتوریدی رضی الله عنه هغه زمونږ د عقایدو په باب کې هغه زمونږ امام دی. څنګه چې د امام الهدا ابو المنصور الماتوریدی رضی الله عنه د امام ابو حنیفه رحمه الله د عقایدو تشریح او وضاحت کړي دا، نو دویم نمبر مونږ په عقایدو کې مقلدین، اول خو په عقایدو کې مقلدین نوي بلکې تقلید په عقایدو کې نوي، لیکن تشریحات او وضاحت اول به مونږ د ابو المنصور الماتوریدی رضی الله عنه بګورو، او بیا دریم نمبر به مونږ راځو د ابو المنصور الماتوریدی رضی الله عنه د عقایدو تشریحات
دی امت مخی تا پا آسان الفاظو کی با الفاظ دیگر که زه اوایم د عربیت نا پا اردو کی دغه تشریحات و وضاحت پیش که ان کے خلقو تا علماء دیوبند ویلے کیگی. دریم نمبر با منگا رازو علماء دیوبند تا او سلورم نمبر پا علماء دیوبند کی منگ با رازو علماء دیوبند کی چکم علماء دے آغی کی با منگا رازو حقانی علماء کرامو تا. زمونږ د پاره دا ترتیب دی. او ستاسو د پاره تاسو نوم د دیوبندیت اخلی او کار د نجدیت او د تیمیت کوئ. لکه تاسو وګورئ د علماء دیوبند د مشرانو د ماتوریدیانو د مشرانو او د احنافو د مشرانو خبره هغه دا ده چې د الله رب العالمین کم کلام چې دی دا د مخلوق د کلام په شانتي نه دی. او دغه نجدیان دومره ظالمان دی. دا واحظی عبارت تاسو وګورئ دی وایي یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بات کی بعینہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی. یعنی څنګه چې حضرت نوح علیہ السلام خبری وکړلې بعینہی هم دقیق شانتی اللہ رب العالمین هم خبری وکړلې. ان مثالوں سے یہ ظاہر ہو گیا دی مثالونو نه دا خبر ښکاره شوه را څرګنده شوه دا خبر واضح شولا چې جس طرح انسان بات کرتا ہے چې څنګه انسان خبری کوي اللہ تعالیٰ بھی اس طرح بات کرتا ہے. اللہ رب العالمین هم دقیق شانت خبری کوي. دا نه د عربی الفاظ دی چې دا الفاظ مشترکه دی چې دینه به معنا متعدد معانی اوزي. دا د اردو الفاظ دی او په پښتو کې می هم تاسو ته ویلا چې دغه غټ مشر نجدي وای چې الله رب العالمین هم داسې خبرې کوي څنګه چې انسانان خبرې کوي. نو دا عقیده که چرته دی د غلط فهمی په وجه لیکلی وي او پوه شوی نه وي نو خپل دی خبرونه دی رجوع وکي. او که چرته د دې دا عقیده وي چې او الله رب العالمین هم بالکل د انسانانو غوندې کې خبرې کوي بیا دا نجدي دا دایرې د اسلام نه خارج دی او دا کلک مشرک دی. وس تاسو وګورئ د دې خبرې دوی تاویلات کوي. تاویلات خو کافران د خپل بوتانو دپاره به هم دلیل پیش کوي. یهودیان خو هم د خپل عقیدې دپاره دلیل پیش کوي لیکن هغه دلایل د اسلام او د الله او د رسول په بیان کرده قوانینو مطابق درست نه دي لہذا مونږ هغه دلایل نه منو. وس که چرته ستاسو دا وضاحت زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د کتابونو سره ستاسو دغه دلایل موافقت لري دا به مونږ منو. د اکابرین علماء دیوبند د کتابونو سره ستاسو وضاحت موافقت لري دا به مونږ منو کني دا به مونږ رد کوو. لکه دا تاسو ګورئ فقه الاکبر د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کتاب دا او فی الحال دا یو کتاب دی الجواهر الکلامیه فی ایضاح العقیدة الاسلامیه شیخ علامہ طاهر بن صالح الجزائری رحمه الله دا کتاب دی لیکن د دې په آخره کې د سوال او جواب په شکل کې فقه الاکبر د امام اعظم رضی الله عنه کتاب هم دی. هغې کې وایي قال ابو حنیفه رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ونحن نتکلم بالآلات والحروف مونږ تکلم کوو په آلاتو سره او په حروفو سره. والله تعالی یتکلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقت. الله رب العالمین اغا آلې ته محتاج نه دی او دغه نجدي په خپل کتاب کې دا دعوه کوي چې څنګه انسان خبرې کوي داسې الله تعالی هم نعوذ بالله خبرې کوي. نو ګورئ انسان آلاتو ته او حروفو ته محتاج دی گویا د دې په نسبت باندې هم الله حروفو ته او آلاتو ته محتاج دی نعوذ بالله. دا داسې نجدي خلق دی. دین علاوه د الجواهر الکلامیه د دې په صفحه نمبر 35 کې تاسو وګورئ خو واضح الفاظو کې ویل شوی دی چې ان نعتقد ان الله سبحانه موصوف بالکلام وان کلامه لا يشبه کلامنا. الله رب العالمین دا کلام دا مشابه نه دی زمونږ د کلام سره. الله رب العالمین کلام داسې نه دی څنګه چې مونږ کلام کوو څنګه چې مونږ خبرې کوو. او ستاسو دعوه دا ده چې الله د مخلوق په شان خبرې کوي دا کفري خبره ده ځکه چې فإن كلامنا مخلوق فينا وبواسطة آلة من فم ولسان وشفتين وكلامه سبحانه وتعالى ليس كذلك.
مونږ چې خبرې کوو مونږ محتاج یو دغه ژبې له دغه زبان له دغه شونډو له دغه حروفو ته دغه آلاتو ته او الله رب العالمین هغه دې ته محتاج نه دی. دینه پس دا وګورئ زما په لاس کې شرح العقاید ده چې په ټولو مدارسو کې دا پړاویږي او دغه مشر نجدي وایي چې ما تر 17 پیرې دغه شرح العقاید دا ما پړاو کړی دی. نو زه هغې ته وایم دې خلکو ته وایم چې یو کس سوار 19 پیرې شرح العقاید پړاو کې او بیا خپل کتاب کې د شرح العقاید خلاف خبره لیکي، معنی دا شوله چې د دې په شرح العقاید باندې ایمان او عقیده نشته، د دې عقیده د شرح العقاید خلاف دی. دلته دا وګورئ دی وایي وهو متكلم دا متن تاسو ته وایم وهو متكلم بكلام هو صفة له. الله رب العالمین متکلم دا او دا کلام د الله رب العالمین د پاره صفت دی، لیکن څنګه صفت دی؟ ليس من جنس الحروف والاصوات، د الله رب العالمین د پاره حروف او اصوات نشتا او هر چې انسان دی د انسان د خبرو د پاره حروف هم شتا او اصوات هم شتا. وس دغه شرح العقاید او د نبراس او دغه شانتی څومره کتابونه د متکلمینو دی دغه نجدیانو عقیده د هغې خلاف دی. لدی وجه نه دغه خلک خپل استادان جوړول او دې پسې منځونه کول، دا په اسلام کې بالکل ناجایز او حرام دی. دا بل کتاب تاسو ګورئ، زه تاسو ته وایم چې دغه اردو کتابونه د خلکو ټول عمر رسالې کتلې دي او اصل مرجع ته دی رجوع نه ده کړې، دی د اردو رسالو نه د هغه اردو په عباراتو هم دی پوه شوی نه ده، بلکې یو منګړت یو خبرې په دغه امت کې خواره کول غواړي. دا زما سره اسس العقیدة الاسلامیه دا د العقائد النسفیه شرح ده، دی کې تاسو ګورئ الکلام من صفات الله تعالی، دا کلام د الله رب العالمین صفت دی. لکه وایي چې وکلام الله تعالی لیس من جنس الحروف والاصوات، دا الله رب العالمین دا کلام چې کوم دی دا نه د دې کې نه حروف وي او نه دغه شان دی په دې کې اصوات وي او دغه ظالم وایي چې الله رب العالمین داسې خبرې کوي څنګه چې انسانان خبرې کوي. دا اوس وګورئ ابو المنتهی د علامه شهاب الدین احمد بن محمد الحنفي رحمه الله چې ابو المنتهی باندې خلک پیژني، دا شرح د فقه الاکبر د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د کتاب شرح ده. دلته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د کتاب وضاحت کوي او امام ابو حنیفه رحمه الله څه فرمایي، د دې صفحه نمبر 128 ده. ويتكلم لا بكلامنا، الله رب العالمین خبرې کلام کوي لیکن دا کلام د مخلوق په شانتی نه دی. لأن نتكلم بالآلات والشروط، مونږ خبرې په آلاتو سره کوو. والله تعالی يتكلم بلا آلة ولا بشرط، الله رب العالمین چې کوم کلام کوي دا نه په آلاتو ته محتاج وي او نه دی کې څه شروط وي. مطلب دا چې الله رب العالمین هیڅ یو شی ته احتیاج نه لري. د علم الکلام په فن باندې چې کم خلک پوهیږي، چا چې ټول عمر د اردو پر رساله او چا چې ټول عمر د خپل مشرانو ذهني غلامیت نه وکړي، مشرانو نه مراد دغه نجدیان، هغه په دې خبرو باندې پوهیږي. دا زما په لاس کې کتاب د الکفایه فی الهدایه، دا د علم الکلام مضبوط کتاب دی د علامه نور الدین احمد بن محمود بن ابي بکر الصابونی. هغه فرمایي چې قال اهل الحق، چې کم اهل الحق خلق دی اهل السنة والجماعه، هغه فرمایي ان الله تعالی متکلم بکلام قدیم ازلی باق ابدی. الله رب العالمین کلام چې کوم دی دا قدیم دی، دا کلام د الله رب العالمین څنګه دی؟ دا قدیم دی، ازلی دی، ابدی دی. او بیا وایي چې دا کلام د الله رب العالمین د انسانانو د خبرو غوندې کې نه دی، ځکه وانه لیس من جنس الحروف والاصوات، ځکه چې ذات د باری تعالی کلام چې کوم دی دا د جنس د حروف او د اصواتو نه ده. دین علاوه دا هم ډیر مضبوط کتاب زما په لاس کې ده چې کم علم الکلام په فن پوهیږي هغې ته په دغه کتاب مقام هم پته وي او د دې کتاب د عباراتونه به هم خبر وي چې دې کې یو خبر راشي دا به داسې معتمد وي که نه، د نجدیانو غونده کې هوایي خبرې به وي. دا د التسدید فی شرح التمهید د علامه حسام الدین حسین بن علی السغناقی رحمه الله کتاب دی. دی فرمای په صفحه نمبر 246 کې و ثم دی مخکې تفصیلی خبره کوي او بیا فرمایي
ان الله تعالى متكلم بكلام وهو صفة له ازلية ليس من جنس الحروف والاصوات. الله رب العالمین د پاره کم کلام چې دی دا د الله رب العالمین صفت دی او دا به د جنس د حروف او د اصواتو نه وي او هر چې د انسانانو خبرې دي دا مشتمل په اصوات او په حروف باندې دي. اوس یو ځل بیا دغه نجدي دغه عبارت تاسو وګورئ وی ان مثالوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح انسان بات کرتا ہے چې څنګه انسان خبرې کوي الله تعالی بھی اسی طرح بات کرتا ہے. هم دغه شانتي الله رب العالمین هم دغه جاهل وای چې خبرې کوي او دا په دې کتابونو چې کله تاسو وګورئ یا دغه شان د احناف کې کم متکلمین چې تیر شوی دا هغه تاسو وګورئ نو دا اصل کې دا عقیده دا نجدیانو او د تیمیانو دا ځکه دا په حنابلو کې هغه ډله ده چې دیو د حنابلو د امام احمد بن حنبل رحمه الله د لارې نه لاره جدا کړې وه او غلط عقاید و نظریات باندې دیو تک کړی و. هغه نجدیان نن د دیوبندیت په دغه جامه کې د هغه نجدیت پرچار کوي. نو ټولو مسلمانانو ته دغه خبره ده دا پیغام دی چې مونږ کله هم خبره کوو مونږ د کتاب نه کوو مونږ د انصاف سره کوو. دغه ظالمان چې کله خبرې کوي دوی کنزل کوي رد بد وایي. لنډه زه تاسو نه یو مثال یو پوښتنه زه تاسو نه کومه یو پوښتنه زه تاسو نه کومه چې ای مسلمانانو تاسو راته دا ووایئ چې کله د دیوبندیت او د حنفیت مقابله راشي مونږ به دیوبندیت رااخلو او حنفیت پرېږدو دا ستاسو دعوه ده. بیا دی وایي چې کله د دیوبندیت او د ماتوریدیت مقابله راشي بیا به مونږ دیوبندیت رااخلو د ماتوریدیت به پرېږدو. دې نه زه اوس پوښتنه کومه تاسو هم سوچ وکئ چې دا دیوبندیت خو بعینه په عقاید او نظریات باندې روان دي کم چې د ماتوریدیانو او د حنفیانو عقاید او نظریات دي چې کله ټول جمهور علماء دیوبند هغه په عقاید او په نظریاتو کې تک کړي د حنفیت او ماتوریدیت پسې چې کله په کلی اعتبار سره دغه علماء دیوبند تک کړي د حنفیت او بیا ماتوریدیت طرف ته نو بیا دا کم دیوبندیت دی چې هغې مقابله به راځي د حنفیت او د ماتوریدیت سره او بیا تاسو حنفیت او ماتوریدیت به پرېږدئ او دیوبندیت راخلئ. مونږ خو تر اوسه پورې په مخ د ځمکه باندې داسې دیوبندیت نه و لیدلی حقیقي دیوبندیت چې هغه مقابله راشي حنفیت او هغه مقابله راشي ماتوریدیت سره. پوهیږئ ځکه چې دا حنفیت او ماتوریدیت اصل دی او دغه اصل طرف ته ټول علماء دیوبند رجوع کړی دا. علماء دیوبند چې کوم خبرې بیانوي هغه به د حنفیت او د ماتوریدیت نه وي. اوس چې علماء دیوبند د حنفیت او د ماتوریدیت نه دا خبرې وضاحت او بیان کوي نو بیا به دا کم دیوبندیت وي چې هغه به د حنفیت او د ماتوریدیت خلاف راځي. نو معلومیږي دا چې دا هغه دیوبندیت دی چې په دې زمانه کې دا نجدیت دا د دیوبندیت په نوم باندې خوريږي نو دغه نجدیت چې هغه ته نوم د دیوبندیت ورکی بیا دغه نجدیت بشک او دغه جعلی دیوبندیت بشک دا بیا مقابل ګرځيږي د حنفیت او د ماتوریدیت. کني اصل حنفیت او ماتوریدیت مقابله اصل دیوبندیت چرته هم د ماتوریدیت او د حنفیت مقابله کې ناراضي. هر چې دا دیوبندیت د ماتوریدیت او د حنفیت په مقابله کې راضي دا اصل کې دیوبندیت نه ده بلکې دا نجدیت دی چې په مقابله د دیوبندیت او د حنفیت او د ماتوریدیت کې راځي. لیکن دیو خپل دغه ځان د دیوبندیت په دغه جامه کې پټ ساتلی دا او پرچار د نجدیانو کوي. یو بل مطالبه دغه خلکو نه زه کومه چې کم مشر نجدي چې دا خبره کړې ده چې الله رب العالمین د انسانانو غوندې کې کلام کوي تاسو دې کې تاویلات کوي چې نه د دې دا مطلب دی هغه مطلب دی دا پوښتنه زه تاسو نه کومه د پنځپیریانو د کتابونو کې تاسو تاویلات ولې نه کوئ.
د غیر مقلدینو په کتابونو کې تاسو تاویلات ولې نه کوئ؟ د بریلویانو او د صوفیانو په کتابونو کې تاسو تاویلات ولې نه کوئ؟ دغه شان د رافضیانو او د شیعاګانو په کتابونو کې تاسو تاویلات ولې نه کوئ؟ معلومیږي دا چې ته د حق طلبګار نه بلکې ستا مشن او ستا نظریه هغه صرف او صرف د دیوبندیت په جامه د نجدیت پرچار کول دی او دغه دنیا ګټل دی. کنه قرآن او حدیث خو د ټولو د پاره یو قانون ښیي. تاسو وګورئ زمونږ د مشرانو کتابونه، زمونږ مشرانو پسې خلکو کنځلې او بدې ردې ویله، لیکن زمونږ مشرانو هغې د خبرو نه بیا هم احتمال د سمې معنی اخیستله. او دغه ظالمان د علماء دیوبند د کتابونو نه غلط معانی او مقاصد راخلي او د نجدیت په پرچار کې لګوي. زما تاسو ته چیلنج دی چې ما تقریبا تاسو ته تقریبا ایک دو تین چار پانچ چھ سات کتابونه ما تاسو ته وس پیش کو. ستاسو په ټول ذریت کې یو کس داسې مخې ته راولی چې هغه کنځلو نه هټ کر، الزام تراشی نه هټ کر، بهتان نه هټ کر، صرف په یو کتاب باندې خبره وکي او یو کتاب د ستاسو په دغه دعوه کې پیش کی د اهل الحق، مونږ به بیا تاسو ته ومنو. تاسو چې تر اوسه پورې څومره شور شغب جوړ کړ، تاسو چېرته کتابونو حوالې ورکړي دي؟ تاسو دغه خلکو نه چېرته د ماتوریدیانو او د حنفیانو او د اکابرین علماء دیوبند د کتاب حواله اورېدلې دي؟ چېرته هم نه ده اورېدلې. دوی دروغ تړي علماء دیوبند پسې. کنې دغه ګز او دا میدان کتاب دې مونږ ته وښایي. د علماء دیوبند پرېږده، د علماء دیوبند مخکینی خو ډېر لرې خبره که نه چې د پاکستان کم مشران علماء دیوبند تیر شوي دي. لکه مثال په طور زمونږ اکابرین شیخ حمدالله جان ډاګې بابجي صاحب د کتاب نه دې مونږ ته وښایي، دغه شانې د مفتي فرید صاحب د کتاب نه دې مونږ ته وښایي، دغه شانې شمس الحق عبدالحق افغاني رحمه الله د کتاب نه دې مونږ ته وښایي، د علامه نصیر الدین غرغشتوي رحمه الله د کتابونو نه دې مونږ ته وښایي، د شیرګل محتمم باباجي صاحب د کتاب نه دې مونږ ته وښایي، د شاه منصور صاحب حق باباجي صاحب د کتاب نه دې مونږ ته وښایي. مونږ خو اصل دا منو دغه دیوبندیت دی زمونږ دپاره اصل. او بیا آخرنۍ خبره دغه نجدي نه یو مطالبه وسه مونږ کوو، مخکې هم مونږ کړې وه که تا کې همت وي او ته مسلمان او یو رښتونی انسان یې، دغه امت مخې ته خپل نظریه واضح دو ټوک الفاظو کې پیش کا چې آیا په خیبر پښتونخوا کې د اهل باطلو په مقابله کې زمونږ ټول علماء دیوبند د کم هستی انتخاب کړو چې هغې ته شیخ حمدالله جان ډاګې باباجي صاحب رحمه الله ویل کېږي، آیا ته د هغې عقاید او نظریاتو پسې تک کوي که نه؟ آیا ته د هغې عقاید او نظریات صحیح ګڼي که نه؟ آیا د شیخ حمدالله جان ډاګې باباجي رحمه الله کتاب البصائر کې چې څومره عقاید او نظریات لیکلی شوي دي دا ته مني، دې سره اتفاق لري او که نه؟ دا ګز دا میدان دي دا اقرار وکړي چې بالکل زه شیخ حمدالله جان ډاګې باباجي صاحب رحمه الله د دیوبندیانو امام ګڼم، هغه ترجمان د اهل سنت والجماعت ګڼم. دغه د دیو په خپل دغه پوسټ کې دی ووایي یا په وایس کې دی ووایي، ویډیو کلیپ دی جوړ کړي، بیا به تاسو ته د دې د ایمان غیرت پته ولګي. نو الله رب العالمین دې دغه موجوده دور کې کم نجدیان دي د دیوبندیت په نوم باندې چې کم نجدیان دي، الله رب العالمین دې دینه ټول مسلمانان وساتي. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.